أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. سورة الأحقاف مکی سورت نازل شوه ده رستو ده سورت جاسیه نام حوامیمو کی آخرن سورت تے مخ کی سورت کی دلسو اعتراضونو جوابونا پدې ټولو سورتونو کې وشو د شبهاتو جوابونه وشو نو دې صورت کې داغینا مطالبه کوي د دلیل الکه ستا چې څومره اعتراضونه په یو صورت کې د یو اعتراض بلکې دوه اعتراض دریو جوابونه وشو نو تر اوسه پورې د لسو الکه ستاسو لس پیری میں دل جواب در کو نو کستا سره سے دلیل نو راړو دلیل پیش ک کنا دوی مدا چې کله مخ کې د اعتراضونو جوابونه وشو نو دې صورت کې داخی یو आवाज کې نو یوازې الله تکوا غواړي نو یوازې د الله نه غواړه د بل چا نه مغواړه داود صورت بئی جواب د یو لسمی شبهه اب رست راضی اتشتم کی داخل کوئی چې پدې کې زمنګ د پاره خیر دی منګ داغي پسند کیو منګ هغه ته आवाज کوو هغه ترا مدد شوایو نو پدې کې زموږ د پاره خیر دی داغي جواب بکې التکی اگر خیر کم ذکی دی مخکینی خلکو چې وت आवाजونه کړیو عذابونه په راغلو خلاصي نکړو بچی نکړو تا وس خلاص تا بس بچ کی خلاصه د صورت بئی صورت کے اول نا ترغیب دے قرآن کریم تا صداقت د قرآن کریم آخر کی بیا ترغیب قرآن تا صورت پا آخر کی بیا مطالبه د دینه د دلیل لکه دلیل راوړی ماته دلیل وخای تاسو کم شرک کوي کم کفر کوي کم غیر الله ته आवाजونه کوي په دې باندې دلیل پیش کړي دلیل نشتی زجر د مشرکانو ته داغي په شرک باندې دانګي رد بئی په شرک فی دعا باندې الله نه سوا بل چاته چې خلق आवाजونه کوي پاغي باندې رد کوي او د الله نه سوا بل چاته आवाज مکوي هغه باندې فتوا لګي دا غټ گمراه دی چاته چې आवाजونه کولې کی نو د الله نه سوا هغه ټول دا سیدی چې هغه आवाज نه وي د دې د आवाज نه د دې د بلنه نه خبر دي دا رنګ رد بئی په نورو اقسامو د شرک باندې هم رد د شرک فی العلم رد بئی پا شرک فی التصرف او رد بئی پا شرک فی العبادت
او د دعا تذکره وشوه. دا څلور قسمونه د شرکو په ټولو باندې برت کوي. تخویفات به پکې نو د هغې قومونو تذکره به کوي په دلیل نقلي په طور باندې. د هود علیه السلام د قوم د جناتو تذکره به کوي چې او ته نه منې ستا نه خوا جنات ښه دي. هغې چې راغلو قرآن یې واورېد خبره ومنله، اخر کې هغې تذکره کوي. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. نازل دل دی د دې کتاب، د دې غټ کتاب، د کامل کتاب د الله د طرف نه چې هغه الله د غالب حکمت والا. ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق. ندی پیدا کړي موږ اسمان نو ځمکه او هغه چې په منځ د دواړو کې دي مګر په حق باندې، د حق کار کولو د پاره، د توحید د پاره، واجل مسمى د پاره نیټه مقرر. الله وی نیټه مولا مقرر کړل دا به پیدا کوم نو بیا به دا ورانوم. کله به ورانیږي نو الله ته پته ده، ما ورته ته نه دی ویلي، پیغمبر ته نه دی ویلي، نو ما ورته سیو الله په علم کې دی. اجل مسمى نیټه مقرر ده د الله په نسبت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس کړل قیامت به کلی، ما ته پته نشتی. جبرئیل علیہ السلام تپوس کړل، انسان په شکل کې راغلی تپوسونه کول، نیو تپوس پکې د قیامت په باره کې وکړو، وی پدې کې ما او تا برابر یو، پدې کې زه ستانه سپوهه نیم پدې کې وی. قرآن کریم کې هم زی په زی باندې وی فیما انت من ذکرها وما یدریکا. کله یو شان الفاظ وی، کله بل شان وی، کله وی دا غیب و علم چې هغه د قیامت علم دی دا د هیچ چا سره نشتی ما سوا د الله نه. نو قیامت به کلی الله ته معلوم دی. والذین کفروا او هغه کسان چې کفر کړی اما انذروا دا هغه سنه چې دی لپاره ير ورکړی شوی دا معرضون اعراض کوونکي دي. دا خلق کلا ير ورکولای کی په دې قرآن باندې، خلقو ته قرآن بیانېږي نو خلق دا کافر خلق دی د قرآن نه اعراض کوي. قل ارایتم ما تدعون من دون الله وتو آیا تاسو خیال کړل جواب راکې مال په دا غچا باندې تدعون من دون الله چې تاسو ترا مدد شوای د الله نه سیوا، تاسو را بلای د الله نه سیوا. ارونی اخای ماتا مازا خلقو من الارض، سی شی پیدا کړل هغه د زمکینا، یعنی د زمکې د جنسنا، پس مکه کې هغه سی شی پیدا کړل دا راتو خای. ام لهم شرکن فی السماوات، یا دارا توخای چې آیا داغی سره سره برخشته د اسمانونو کې، اسمانونو کې ولا صبرخشتي، پس مکه کې چې تاسو شی پیدا کړی دی. خود دلیل بخائے ایتونی بی کتاب، ایتونی بی کتابون راوڑی مال کتاب، دلیل راوڑی د کتاب په شکل کې من قبل چې هغه نازل شوی د دینا، من قبل هذا د قرآن کریم نه مخکې چې کتاب نازل شوی په هغې کې چې دا خبره وي چې د الله نه سوا بل څوک هم داسې شته چې هغه د الله سره شریکي، هغې هم څه شی پیدا کړی د ځمکې نه، د هغې دپاره په اسمانونو کې هم صبر ښیي. ایتونی بکتاب، راوړی مال یو کتاب من قبل هذا چې نازل شوی د دې نه مخکې، او آثارتن یا یو نخا یو باقی پاتی شوی دلیل نقلی راوړی من علم د علم نه ان کنتم صادقین کې تاسو رښتونی، که تاسو رښتونی نو یو دلیل پیش کړئ، کتاب راوړی یو باقی خبر راوړی یو قول پیش کړئ د چا ودار کجا نه هر کجا بنئی
معتبر دلیل وي هغه پیش کړي. یو معتبر سړي خبره کړي چرته مخکینه پیغمبرانو کې چا ویلي راوړی زه یو باقی خبره اثر راوړی د چا یو خبره راوړی ان کنتم صادقین که یې تاسو رښتونی نو چې کله نشتی نو الله وی فتوه لګی وس ومن اضل ممن يدعو من دون الله نو څوک دی غټ گمراه دا هغه چا نه چې رابلي د الله نه سوا بل يدعو من دون الله چې را مدد شوی د الله نه سوا چاته وی من لا يستجيب له الى يوم القيامه هغه چاته وی چې هغه جواب نشي ورکولای د قیامت د ورځې پورې قیامت د ورځې پورې بوله جواب ورنکي دیو ته आवाज کوي او دا څومره چې دی ته دا خلک ورته لګیا دي را مدد شو ته وی د هغې نه څه غواړي د هغې نه حاجات غواړي د هغې نه خپل ضروریات غواړي څوک ته میخه غواړي نو څوک ته قلبه غواړي نو څوک ته بچی غواړي څوک ته مال او دولت غواړي څوک ته مرض ښه کول غواړي څوک یو څه غواړي څوک بل څه غواړي څوک د لرې نه آوازونه کوي را مدد شي څوک د نږدې نه قبر ته نږدې لاړ شي نو وایي را مدد شي زما دا کار وکړې په الله به شي او په تا به شي او په الله به شي او دا به ماله کې زمونږ الله اوري نه او ستا هغه رد کوي نه نو موږ له به دا کې نه الله وایي ومن اضل نو څوک دی غټ ګمراه د دغې سړي نه د ده نه علاوه بل څوک غټ ګمراه شته نه دقه د ټول نه غټ ګمراه دی که نه چې څه کوي یدعو من دون الله چې آواز کوي د الله نه سوا را مدد شوی د الله نه سوا غواړي د الله نه سوا د هغه چا نه غواړي چې هغه قبولتیا نشي کولی هغه دله جواب نشي ورکولی د قیامت د ورځې پورې نو ورپسې بل وی وهم عن دعائهم غافلون او اغي چې دي نو هغه د دې خلکو د دې خبرونه د دې خلکو د دې اوازونو نه د دې خلکو د دې غوښتنې نه دعاګانو نه غافلون غافل دي بے خبر دي ناخبر دي هغې ته پته نشته ادیو ته لګیا ماله به دا کې او ماله به دا کې هغه ته پته هم نشته قیامت کې بیا پته لګي اوس نه لګي اوس به الله ویلي دا الله خو څوک مني نه او دې ځکه بعضې مفسرینو لیکلي چې دې نه مراد چې څوک مړه دي که څوک ژوندي دي دا ټولو ته خبرې کړلي لیکن د مړو خبرې پکې کړلي چې د دې ځنه دا معلومیږي چې مړی ناوري د انسانانو د دې دنیا والو خبرې ناوري د هغې ځان له خپل عالم دی عالم برزخ کې دي د هغې سره څه کېږي اکي او دنیا کې د دنیا خبرې ناوري د دنیا د خلکو خبرې ناوري که چېرته اورېدلي دي مخکې نو هغه د معجزې په طور باندې دي او دغه مثال پیش کړلی لکه بدر کې چې کله هغه صنادید قریش ورته وایي د قریشو د مکې والو دغه مشرکان غټان چې کله مردار کړی شو مړه کړی شو نو هلته کې هغې کندې ته وغورځولی شو بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم رخصتېدو د هغه ځای نه کافر خو تښتېدلي رسول الله صلی الله علیه وسلم پړاو اچولی پاتې دی ایثار دی مسلمانانو صحابه کرامو سره نو چې کله ته نو لاړ هغې کوهي ته هغې کندې ته ودرېد نو ته وایي آواز یې کو چې وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا منگ چې الله منگ سره کوم وعده کړوا نو هغه خو منگ رښتونی ومونده هغه بالکل رښتیا شوه نو آیا تاسو سره چې کوم وعده کړوا نو هغه رښتونی شوه که نه
نو دغه ځکه د غیر حدیث کې قطاده ده هغه وایي الله رب العزت دا خلق را ژوندي کړو دا کو کافران را ژوندي کړو او یا کسان دي دا را ژوندي کړو نو الله وت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر واوره ولا صد پارا حسرتن و ندما حسرتن و نقمتن و ندما د حسرت د پارا او د زورن د پارا او د پیمانتیا د پارا چې دی په خپل د دې هغه عذاب نور زیات شي دا وسره په دې بشارم کوي وسره په دې خان دیم وسره په دا خبریم کوي چې په دې باندې نور دی له زورن ورکړی شي نو الله ژوندي کړو نو هغه ژوندي کول دا الله کار دی ژوندي کړو خبره ته واوره ولې او بیا مړ کړو نو دې د معجزه وایي ما ته نو شو کولای چې موږ لاړ شو دلته ودرېو قبر ته یو مړی ته ودرېو مسلمانې کې کافری هغه ته ودرېو هغه ته خبرې کوو دا الله به دا ژوندی کوي هسمون خبرې به ته اورئ نه ما ته نشو کولی زما او ستا په خبرو کې دومره هغه نشته چې الله رب العزت هغه خلق را ژوندي کړي کولی شي لیکن کوي نه نو معجزې په طور باندې شوي دي نور عام دیزی کې تفسیر روح المانی یو بل خبره لیکله وای کم چې نیکان خلق دي دا قسمه قسم خلق دي بعض چې لري دي نو پته د جناوري بعض چې ژوندي دي لري دي ناوري بعض چې کافر دي هغه د خلق आवाज کوي نو کافر هغه زکه ناوري چې هغه په دې ځای کې دي چې په عذاب کې دي په مشکلاتو کې دي هغه ځان لا نو هغه خلق خبرې نه اوري او کم چې مؤمنان دي نیکان خلق دي اولیاء کرام دي بزرگان دي اغي الله رب العزت داغي وګونه بچ ساتلی د سنا د خلقو د شرک نه چې په دنیا کې خلق لګیا دي هغه ته आवाजونه کوي نو چې کله وته مشرک سره आवाज کوي نو الته کې هغه بخپکیږي خوشحاليږي با نو خپکیږي با نو چې خپکیږي نو الله رب العزت خو ویلی وتا لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون نبیری پتا باندې نمتا تاسو باندې نمتا سو غم جن کېږي لا خوف علیہم ولا هم يحزنون نبیر پدغ خلق باندې کانو باندې نو ودی غم جن کېږي یرا غم جن خوف حزن دا په نه نو چې د دې مشرکانو دا خبره اور نه بخپکیږي نو ځکه الله رب العزت د حقیق وګونه وای بچ ساتلی هغه اورینا دنیا والو خبرې نه اوري ښه ورپسې وای هم عن دعائهم غافلون هغه د دې د خبرنا د دې د بلننا بالکل نه خبر دي و اذا حشر الناس او کله چې برا پور تګړې شي خلق کانوا لهم اعداء نو یب اغي د دې خلقو د پاره دشمنان کله چې هغه پور تګړې شي او هغه ته پته ولګي او به ویلې شي وتا د خلقو تاسو ته आवाजونه کول د خلقو تاسو نظرانه شکرانه کولې ستاسو نه به امداد غوښتو نو کانوا لهم اعداء شب اغي د دې خلقو د پاره دشمنان وکانوا بعبادتهم کافرین او وی بدی د دې په بندګۍ باندې د دې په आवाजونو باندې د دې په نظر نیاز باندې کافرین انکار کوونکی ما ته اړو پته نشته اوس خبر یو نو الله رب العزت خبر ورکو وز د بل سری خپل خو خدا سې چې سچ کوي ځان لدی کوي الله خبر ورکړل سبا قیامت کې باغې انکار کوي ګورئ سبا قیامت کې هغه بستا دشمن کیږي کم یو کم چې نیکان خلق دي کافر خو اسم کافر دي ناغي خو بس نه ولې چا چې بندگی کړل دا چا ناغي کې سن نیکان دي او سب کې بدان مشته و اذا ذل علیهم آیاتنا بینات
او کله چې لوسته کی په خلق باندې آیاتونه زمونږ واضح واضح قال الذين كفروا للحق نو وای هغه کسان چې کفر کړل حق تلم ما جام کله چې راغی دي ته هاذا سحر مبین چې دا خو سحر دی ښکارا سحر دی وای دا قرآن ته سحر وای حق ته سحر وای ام یقولون افترا دلته کې صداقت د کتاب ذکر کوي او زجر ور کوي هغه خلق له چې هغه د خلاف کوي هغه د ته نور سوی ام یقولون افترا آیا دا خلق وای چې دا قرآن کریم د ځان جوړ کړل قلین افتریته وتوا کچره ماده د ځان جوړ کړي فلا تملكون لي من الله شيئا نو تاسو اختیار نه لرئ زمانه پاره د الله د طرف نه د سشي فلا تملكون لي نو تاسو اختیار نه لرئ تاسو سره اس اختیار نشته چې بچ کئ ما د الله د عذاب نه ولې چا چې په الله باندې درو جوړ الله بول عذاب ور کوي چې الله مال عذاب را کوي ما د ځان جوړ کړی دا نو تاسو بیا ما خلاصول نه شي الله مال بیا الته عذاب را سزا را کوي دا په انداز باندې ثابتې دا چې دا ما د ځان نه جوړ کړي بلکې دا الله را لېګل هو عالم ما تفیزون فی آغا اللہ خپوئیگی پاس منی چی تاسو ورننوزی پاگی کی کفا به شہیدم بینی و بینکم آغا اللہ کافی دے اللہ گواہ زما او تاسو پمنز کی ز حق خبرکم تاسو غلط و توائے تاسو پنارواو باندی لگی آئے شرک و کفر کوئی نو کفا به شهیدم بینی و بینکم آغا اللہ کافی دے گوازم آستا سمنز کی وہو الغفور الرحیم آغا اللہ بخون کے دے مہربان قل ما کنتو بدعا من الرسل و توائے زسنوے دا پیغمبران ننیم زسنوے راغلے نیما دا پیغمبرانونا چیز یواز پیغمبر ما نور پیغمبران چر تمخی ندی تیر شوی نا داغ پیغمبرانو سلسلے کی خود آخر رہ راغلیم آخری پیغمبر دے ما کنتو بدعا من الرسول سنوے دا پیغمبران نپراتلو کی نیم یادا ما کنتو بدعا من الرسول نیم ازو سنوی مسئلہ بیانا ان کے دا پیغمبرانونا چے پیغمبرانو دا مسئلہ نہیں کری او مزے کوم دا مخینو پیغمبرانو ما چتا خلاف کری خلاف خبر خو مینه د کړي اغي چې کوم مسله کړونه هغه مسله مام کړلا اغي توحید بیان کړو نو ما بیان کو اغي رسالت بیان کړل نو ما بیان کو اغي د کتاب حقانیت بیان کړل نو ما د قران کریم د کتاب حقانیت بیان کړل وما ادري ما يفعل ولا بكم او ما ته پته نشته چې ما سره بس کیږي او تاسو سره بس کیږي وما ادری ما تا پتہ نشتی ما تا پتہ نشتے حال دا دیں چیز دا اللہ رسولیم ما ادری ما یفعلو بی ولا بکم ما تا پتہ نشتے چی ما سر بسکی گی او تاس سر بسکی گی نن نرستو سب کی گی سب نکی گی ما تا پتہ نشتی اللہ اعلان کی صفاوتوی او آیا ورطا قل ما کنتو بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بي ولا بكم چې ما سره بس کیږي او تاسو سره بس کیږي ما ته هیڅ پته نشته نن نرست سب کیږي پته نشتی دانه چې قیامت کې چرته وزم زو جنت ته وزما کنا بل طرف ته نه هغه خبر نه خو ته ویلی الله تبخله شوه پیغمبر معصوم دی د پیغمبر زید جنت حالات د دنیا دی دنیا حالات بس راضی سب ناراضی سنگ چل بکیږي سنگ ونه کیږي تاسو سره بس کیږي ما سره بس کی اس پتہ نه لګي سبانه ورځې پتا الله تعالی د غیب د علم نفی کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اعلان وتو کما ته پتہ نشتی ان اتبع الا ما یوحى الیا ذات بداری نکو مگر دا سچ وحی کولے کی ما تا وما انا الا نذیر مبین او نعمز مگر یر در کون کے کارا یر در کون کے
قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به وتوای جواب راکې مالا ان کان من عند الله کچری دا قرآن کریم دا الله د طرف نو تاسو انکار کړی د دینا وشهد شاهد من بني اسرائیل علی مثله او گواہی کړلا یو گواہی کوونکی د بنی اسرائیل نه پشان د دی پیغمبر چې سویل ناغه مسله دغه بنی اسرائیل من الله بازی وی وشهد شاهد من بنی اسرائیل عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور صاحب نور اغا کسانو دا اہل کتابونا اغی ایمان راوڑ او اغی داوے چی دا پیغمبر چی سوینو دا بالکل رشتیاوی فآمنا نو اغی ایمان راوڑ واستکبرتم و تاستکبرو کو ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین یقینا اللہ ہدایت نکی قوم ظالم تا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم نازل دل دی دے کتاب دا اللہ طرف ناچ غالب دے حکمت والا ما خلقنا السماوات والارض ندی پیدا کری منگا اسمان نوز مکا ما بین و ماج پا من دے دوارو کی دی اللہ بالحق مگر دا حق کارا کول دا پاروا جلم مسمع و نیٹا مقرر اللہ مقرر کرلا نیٹا والذین کفروا کسان چی کفر کرلیا اما انذرو دا غستنا چی دی لپی یر ورکولے کی مورزون اعراض کون کی دی قل ارائیتم ما تدعون و توای جواب را کی مالا جتاس و ترا مدد شوائد اللہ نسوا ارونی اخائی ماتا مازا خلقو من الارض سشے پیدا کرلے دے خلقو دزمکینا ام لهم شرکن فی السماوات یا دری دپارا صبر خشتے پاسمانو کی ایتونی بی کتاب من قبل حازا راوڑی یو کتاب چی نازل شوید دے قرآن نمخی و آثارت من علمین یا یو اثر راوڑی یو دلیل راوڑی دا علمنا یا بقیہ پاتی شوی یو خبر راوڑی دا علمنا ان کنتم صادقین کے تاسو رشتونی ومن اضل سوک دے غٹ گمراہ دا غچانا یدو من دون اللہ چرا بلی دا اللہ نسوا بل آغا سوک لا یستجیب لہو الى یوم القیامت چی آغا والا جواب نشی ورکولے قبولتیان نشی کولے دا آغا دا پار دا قیامت پورے وهم عن دعائهم غافلون او دی دغا اولیاء کرام دی که بزرگان دی که بدان خلق دے کم چی دیوتا آوازو نکی آغا دی ددی دا آوازو نا ددی دا دعاگانو نا بالکل نا خبرا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً او کله چې را پورته وکړی شي خلق نو با آغی ددی دا پار دشمنان وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ او غبی ددی پا بندگی بانے انکار کون کی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کله چې لوسته کیږي په دې باندې آیاتونه زمونږ واضح واضح قال الذين كفروا نو یا کسان چې کفر کړل حق تعالی ما جام کله چې راغی دیتا هاذا سحر مبین دا خدای سحر کارا ام یقولون افترا آیا دا خلق وی چې دا مسئله د ځانه جوړه کړل دا قران د ځانه جوړ کړل قل ان افتریته وتوا کچری ما دا د ځانه جوړ کړی نو فلا تملکون لی من الله شیئا نو تاسو خو بیا اختیار نه لرئ زما د پاره د الله د طرف نه د سشي د سشی د دفکولو هو اعلم بما تفیزون فی آغا اللہ خپوئیگی پا آغا سگیج تاسور نوزی پاگی کی کفا بھی شہیدم بینی و بینکم آغا اللہ پورا دے گواز اما استاسو منز کی اللہ دے بخون کے مہربان قل ما کنتو بدام من الرسل و توای نیم سنویر علی گلے شوی دا پیغمبرانونا وما ادری او ما تا پت نشتے ما یفالو بی ولا بیکم چی ما سر بسکیگی او تاس سر بسکیگی ان اتبعو الا ما یوحا الیا زو تابداری نکوم مگر دہا غصہ چی وحی کولے کی ما تو ما انا الا نذیر مبین او نیم زو مگر یر ورکون کے اخکارا قل ارائیتم ان کان من عند اللہ و توا اے جواب را کے مالا کچری دادا لادت ربنا کفرتم بھی او تاسو انکار کردی دینا و شہد شاہد من بنی اسرائیل علی مصرہی او گواہی کرلا یو گواہی کون کی د بنی اسرائیل علی مثلی پشاند دے فآمن ناغ ایمان راوڑ واستکبرتم تکبر کو تاسو ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین یقین اللہ ہدایت نہ کہ قوم ظالم تا اللہ رب العزت مولا قرآن و سنت بعد عمل کل توفیق راکی بختان اللہم قنا عذابک یا متباس ربنا ظلمنا
وسلم.